أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. سورة الأحزاب 44 نمبر آیات. په دې 44 نمبر آیات کې او خلقو د لپاره خوشخبری ذکر کیږي، بشارت اخروی ذکر کیږي چې کوم کسان ایمان لري او بس اسلامی احکام باندې پورا عمل لري او د ذکر اذکار پابند دي او د هیڅ قسم شک شکار نه لري د اسلام په حواله سره، نو الله تعالی د هغوی په باره کې فرمایي چې تحیتهم یوم یلقونه سلام، پیشکشی د دوی په هغه ورځ باندې چې مخامخ شي د الله تعالی سره سلامون هغه سلامتی ای. تحیتون پیشکشی هغه الفاظ ته ویل کېږي چې د هغې په اورېدلو سره سړی خوشحالېږي، چې هغه الفاظ ته استعمال کړي ته پرې خوشحاله شي. نو په دې کې السلام علیکم هم شامل دی، په دې خلک خوشحالېږي. عربو کې عام طور حیاک الله، الله د ژوندۍ لره، په دې خلک خوشحالېږي. په مبارکۍ باندې خلک خوشحالېږي. نو بارې طریقه باندې چې کله دوی الله تعالی سره مخامخ شي نو د الله تعالی تر طرف نه دوی ته خوشخبری ورکړي شي تاسو ته به جنت ملاويږي، د جهنم نه بریږي. دغه تم تحیه وي. الله تعالی وو ته د امن او د پرسکون ژوندۍ باندې مبارکبادي وي چې مبارکم شه، دغه تم تحیه وي. الله تعالی ور سلامتی خبر ورکړي تاسو آینده کې به سلامتی سره به هیڅ قسم مشکل به تاسو نه. دغه تحیه راځي په ټول الفاظ سره انسان خوشالي. نو الله تعالی وی تحیتهم یوم یلقونه سلام، پیشکشی د دوی په هغه ورځ باندې چې مخامخ شي د الله سره هغه سلامتی ای. واعد لهم اجرا کریما، او تیار کړی د دوی لپاره اجر عزتمن اجر د دوی لپاره تیار دی قیامت لپاره بشارت اخروی. یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا ومبشرا ونذیرا. په دې 45 نمبر آیت کې د دې نو واخره تر 46 پورې د نبی علیہ السلام د دې مخاطب نبی علیہ السلام او د نبی علیہ السلام لپاره تقریبا 15 نمونه صفاتونه ذکر شوي دي نبی علیہ السلام لپاره. الله تعالی فرمایي یا ایها النبی، اے نبی علیہ السلام، ان ارسلناک، یقینا موږ لېږلی ته پیغمبره. نو پته ولګېده چې نبی علیہ السلام رسول له یو صفت دا شو شاهدن بیانون کې دین لره. لسان العرب چې کوم د لغات مشهور کتاب دی هغه د شاهدن په حواله سره لیکي چې شاهدن په معنا د بیانون کې سره راځي، شاهدن په معنا د گواہی کوون کې سره راځي، او د دوه معنی د نبی علیہ السلام د شان سره سمون خوري. نبی علیہ السلام په دې خبره باندې بګواہی چې را ما خپل رسالت او نبوت تمام پر عزت امت ته پورا رسول، په دې باندې نبی علیہ السلام گواه کوي. نو دا معنا سره نبی علیہ السلام شاهد شو. نبی علیہ السلام د ټول دین پورا بیان خلکو ته کړی دی، نو دا بیانون کې ردین شو. نو په دغه معنا سره هم نبی علیہ السلام شاهدان شو. او د دې دوی معنی تایید د وسنو الفاظونه هم کیږي چې هغه کې مبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. د دې الفاظونه اشاره معلومیږي چې شاهدان په معنا د بیانون کې سره دی. دا معنا هغه د کوم د لغات او کتابونو د مستندو کتابونو نه راخستل شوی معنا او اتفاقی معنا. په دې ځکه کې ملحدین او نور خلک چې دا قرآنی آیاتونو غلط وضاحتونه او تشریحات کوي، امت کې د انتشار د فتنې لارې پیدا کوي، خلکو کې د شرک او د کفر هغه شکونه شبهه را ولاړی. نو هغه وایي چې د شاهدان معنا د گواہی کوونکې د قیامت پورې د الفاظ ساغي سیوا کوي، او ایمانه دا چې نبی علیہ السلام په لحاظ باندې جهان کې نشته، لیکن هغه زمون ټول حرکتونه اینی هغه ځنه خبري او د قیامت پورې سره روان دي. نبی علیہ السلام په گواه دي، اگر چې ستانه خو گواه دي. تاسو ته په خبر ته لاړ شئ ریډینګ هسپتال ته کې د کم جماعت هغه باندې دیوال باندې چې پر قرآنی آیتونه لیکلي او معنی وسلی کړل، او په هغه ځګن کې بدا ځګن تاسو وینئ چې ان ارسلناک شاهدا مبشرا ونذيرا. اے نبی علیہ السلام مونږ ته لېږلی شاهدن حاضر ناظر دی معنی لیکل چې د پیسې کتاب کوم نشته. دا د لغات کتابونو سره د عرب کم محاوري کم الفاظ چې کوم استعمالاتي باقي د شاهدن معنی په حاضر ناظر سره ستاره شته دي، دا ځان جوړ شوی معنی ده. او حاضر ناظر کېدل د صفت د الله تعالی د مخلوق لپاره ورکول د شرک په صفاتو کې راځي.
دې سره انسان مشرک کیږي. نو بهرحال باندې شاهدن معنا د بیانونکې یا گواهی کوونکې د خپل پیغمبري چې خپل پیغمبر رسول اوس په حال نه حاضر دی او نه ناظر دی، بلکې هغه د عالم نه او بل عالم کې د عالم برزخ کې دی. هغه جدا خبر ده چې د امت اعمال په ځینې ورځو باندې نبی عليه السلام ته پیش کیږي، هغه جدا خبر ده. د خلکو درود ته فرشته ورسي، هغه جدا خبر ده. برای راس او الله تعالی صلاحیت ورکړي دي، خو د خلکو د حالاتونه زور زیر باندې نه خبرېږي، حاضر ناظر نه دی، داسې نه دی. ومبشرا او زیر ورکوونکی ونذیرا او یره ورکوونکی. زیر ورکوونکی خلکو ته چې کوم د شریعت پابند ژوند تیری، یره ورکوونکی هغه چا ته چې کوم مجرمان دي، جرایم پیشه د اسلام مخالف خلک. وداعیا او تر ربلونکی خلکو لرا الى الله الله طرف باذنه بحکم د الله تعالی باندې. وسراجا منيرا او ته ډیوې روخانه. سراج دیوی ته وایي چې په تیلو باندې بلیږي او رڼا کوي. د نبی عليه السلام تشبیه د ډیوې سره ورکړی دی، د نور سپوږمۍ سره نه دی ورکړی. وجه دار چې د سپوږمۍ سره نور سره تشبیه ناقصه ده، د نبی عليه السلام د شان نه هم کمه ده، ناقصه ده. څنګه ناقصه ده؟ ګوره نور سپوږمۍ رڼا کوي خو کافي مقدار باندې، لیکن چې کله د سپوږمۍ او نور پریوزي به تور تیارې به سوګي سم نه اړه دغه رڼا ختم شي. د نبی عليه السلام رڼا د سینې د نبی عليه السلام د جهان نه پناه شي او رڼا ختم شي، بلکې رڼا به بیا هم قایمي. څنګه به قایمي؟ ځکه د ډیوی صفت دا ده، د ډیوی نه ته رڼا راخیستل شي بل ځګین ته منتقلول شي. نو ډیوه بل شو ته ور واخیسته بل ځګین ته دی بل ډیوه ته بل کړه بل ځګی بلیږي. اوس که دا ډیوه مړه شي نه بل ډیوه برنا کوي، هغه نه برنا زی. او دغه شان ده کې دغه ډیوی نه به نور ډیوی پرې دلې شي منتقل دلې شي. نو اولنې ډیوی رڼا په مستقیله چلیږي ختميږي بنا. دغه شان نبی عليه السلام دنیا نه رخصت شو، خو نبی عليه السلام چې کوم تعلیمات په دنیا کې پرې خودل، هغه تعلیمات په شان د ډیوی باندې برنا باندې وسم بلیږي او د نور خلکو په خلو باندې نور خلکو په واسطه باندې د دین هغه تشریحات هغه خدمتونه وسم روان دي، وسم خدمت روان دي د دین. نو که نبی عليه السلام تشبیه د نور سره ورکړي به معنا دا نبی عليه السلام کله لاړو خبر ختم شي. حالانکه نبی عليه السلام دنیا نه لاړو رڼا ختم نه ده. نو ما پته لګي چې دا د ډیوی ولا رڼا ده چې مستقیله داغې نه جسمره منتقله او لري زګین ته وړي کیږي ختميږي نه. خود نور ډیوا نور رڼا منتقلیږي نه چې بل زګین ته ویسي منتقله کی نور پیوزي او بیا هغه رڼا بل ځکه بلیږي د سینه کیږي. وبشر المؤمنین او زیر ورک مؤمنانو بان لهم یقینا د دوی لپاره با من الله د الله طرفنا فضلا کریما فضلا کبیره فضل ډیر لوی فضل به ته ملایوي. هغه فضل جنت او جنت نعمتونو سره به دغه وضاحت کیږي. ولا تطع الكافرين والمنافقين او تتابعداري مکو د کافرانو خلقو د منافقانو خلقو. کافرانو منافقان چې هر سوي سمره اعتراضونه کوي اس پروا یې مکو، هغه به ډېری مشورې درکې داسې مکو هغه سي مکو دسي د نقصان دی هغه سي د فائدہ ده. خورده خلکو چې کوم خلک د اسلام مخالف دي د اسلام سره وفادار نه دي نو کدا به سمره پسته لهجه کې ته راضي نو بس هیڅ خبره هم ماوره. دا کوم خبره چې پستی دی او ظاهر باندې پایدي معلومیږي دا هم ګوره کې زار دي، د خطرناک سيزونه دي. ودع اذاهم او پرې د دوی تکلیفونه. اذا د خلی تکلیف ته ویل کېږي، یعنی کدی په دې خله باندې کنزل کې یو غړي وړي و الزامات تهمتونه سمرم لګي نو معمولی توجه ته هم ورکو چې خلک سو یو سنوي بس پرې دغه سي پرې چې بس ځان ګناګار کې ځان وډب کی دغه د خلی تکلیفونه یې پرې دغه پروا مکه و چې یاره کزه د سی ونه کا موجوده خلک به د سی ونه کی او غزاله کې د سی وکه د خلک بیا د سی کوي دي خبرو پروا مکه بس کوم خبره چې شرعي د باقي عمل شروع کوي چې کوم د شریعت مخالف ته هغه مکه خلک خلوت د سره مګور چې سم ویني وي. وتوکل علی الله او بروسه ساته په الله تعالی باندې. الله تعالی به ستاسو دشمنانو انتقام واري، ستاسو دین بم غالب شي. طالب الله عزت درکې اعتماد بروسه په الله ساته د خلکو دی خلوت د سره مګور. وکفا بالله کافی دی الله تعالی وکیلا کارساز ستا کار الله تعالی سمي غسل لپاره کافی دی. یا ایها الذين امنوا اے هغه کسان تاسو ایمان راوړی دي اذا نکحتم المؤمنات هر کله تاسو نکاح وکړئ د مؤمنانو خذ سره. مؤمنانو اوس دیو جن ویلي کافرانو سره نکاح کول د مسلمانانو جایز نه کیږي. ثم طلقتموهن بیا تاسو طلاق کې د غزنانه من قبل ان تمسوهن مخکې د مسکور د هغې نه تاسو دغه سره
ملاقات نه شوي فما لكم نشي تاسو لپاره علیهن په هغه باندې من عدت هیڅ قسم عدت تعتدونها تاسو شمیرئ ان دغه زنانو عدت په دې معنی نشته چې هغه تاسو شمیرئ چې دغه نه بعد د نکاح جایز کیږي مخکینه نه جایز کیږي نو عدت یې رسره شته نه چې څنګه طلاق واچولای شو دغه زنانه سره بس نکاح کولای شي عدت یې نشته فمتعوهن نو پیدا ورکړي دغه زنانه او د زنانه او چې هغه د نکاح د واده نه مخکې طلاق شوی دي وسرحوهن او رخصت کې دی سراحا جمیلا بخور رخصت اور سره پیدا ورکړي دوی ته پیدا دا چې مہر مقرر شوی د نکاح په ټیم کې او د واده نه مخکې طلاق واچول شي نو نیم مہر دی حق دی دا ورته ورسوي دغه پیدا ولا ورکړي که مہر د سره مقرر شوی نه دی په دې ټیمونو کې مہر خو یې نشته لیکن هغه د پاره جوړه کپڑے یو غټ صادر چې پړونه ورته ویل کېږي پیزار او دغه شان لپټا دا بور لواخلي دا دغه حق او تبه ولېږي نو دا ته پیدا ورکول وسرحوهن ورخصت کې دل استراحا جميله بخرخصت ول سره درنو رخصت ول سره او درنو رخصت ول دادي کله دې مخه تاسو هدیه سوال لګري سامان دی ولا خستلې هغه دې بیرته ماله دا سیمه وای دا قصدونه را باندې و تر لاخلم باغ سامان بیرته واپس کنه بیرته در سره ما واپس کوم په دې کې دا خزه درنه عزتمن نه ښکاري چې سامان دی واپس نو دا ته ما واپس کوم دویمه دا د جره د خزي پورې الزامات تهمتونه او پروپاګاندا مګه وجه ما په دی وجه طلاق کله د دسی او غسی او دا کته او پورته بدنامي لارې ملټه بس تا وسنه لګي دا طلاق رالو خ احترامي کا خضرناوي کا خټیک خزر خو ستا په قسمت کې بنو بس لاړله نو خروس د ول د دغه نه بعد ضرورت د طلاق نه بعد بس پروپاګاندا مکو بدناموي خبري بس مکو بلکې خدای درناوي احترام الفاظ ور استعمالو او دې ځکه کې د دې مسالې ذکر کول د مخکنی آیاتونو سره مناسبت ده چې مخکې دا مسله ذکر شوله چې کافرانو او منافقین نبی علیہ السلام ته ډېر تکلیفونه ورسول ډېر نمونه ورلکی خودل ښکارا دشمنی پټه دشمنی تهمتونه بدنامول دا هر څه کول حالانکه نبی علیہ السلام دوی سره کړي سو د الله تعالی دین یو ته خود لوی احسان ور باندې کړو او دغه لوی احسان تقاضا دا و چې د قدر کړي ویل کې هغه دشمنی وکړه ظلم یې وسره وکړ نو الله تعالی مؤمنانو ته وایي چې تاسو د منافقینو شان شي نه جوړ نشئ چې څوک د څخه کې تاسو صفات کوي د سیمه کوي بلکې تاسو سره تاسو د هغه زنانو سره نکاح وکړئ چې هغه زنانو د واده نه مخکې طلاق شي تاسو ته هیڅ فائدہ نه راسېدلې بس نکاح شوی دغه نه بعد طلاق لیدلې دي نو سره ته هیڅ فائدہ نه دي طلاق نکاح نه و دغه زنانو د هیڅ فائدہ راو نه راسېدله البته دومره خالی و چې باور سره کې به بل باندې اعتماد شوی دی او دغه اعتماد په بنیاد باندې رشتہ شوی ده اوس مزګ طلاق وګرځیدل نو اگر که څه خاص فائدې د خاوند ته نه درسېدلې بیا هم د خصوص سره د خیر احسانات معاملہ کوا پیدا و تر سوا خیر خوایي لټه مخالفت مکه نو چې هغه خلک تاسو ته پیدا رسیدل دا غي بسنګي اوس هغه زنانه چې کوم د واده نه ورسره طلاق شي نو هغه خودي د پیدا رسیدل ته کور څومره خدمتونه به کړي او خپل کور یې پر خوځلې دراغلي ده ناغي احسانات خو ډیر زیات شو ناغي سره زیات تعاون زیات حمایت زیات امرسته دغه پکار زیات ډاډ هغه سره هغه پکار او زیات تعاون سره پکار دی بل اول خو طلاق او صورت سره اختیارول نه دی پکار خو په پارس کې خدای مکه داسې ومشي بیا سره ډیر همدردی پکار طلاق یو مست ځکه چې د انسان سره خېګړی شوی دی پیدا تر رسیدل بیا دغه نورسته چې کله هغه ذات چې د الله تعالی پیغمبر دی او دغه تاسو د آسماني دین خو د جهالت او د شرک او د ناجایز د لارو نه راړولې سم دین سم لارې ته خودل دغه د دشمنی خو هیڅ صورت نه پیدا کیږي چې دومره لوی احسانات دې سکړي دغه د دشمنی خو هیڅ صورت نشته ته د نقصان ورسته تکلیف ته ورسته خلاصې دا شوه چې خپل محسنین ته نقصان رسول چې تاسو سره خېګړه کې ته سره پات کې د منافقین علامات او د خپل محسنین څخه سلوک کول د مؤمنانو صفات هغه خلک تاسو سره احسان اړول کړي نه دي بیا هم د شریعت حکم دا د خېګړه وسکوا پیدا وترسو نو بره طریقه باندې د دې آیات مخکینی سبقونو سره په دغه طریقه باندې رابط